کچیرته خاون خپل ښځې ته 3 طلاقه په یو لفظ سره ورکي، مثلا انت طالق ثلاثا، یا په 3 متفرق الفاظ سره ورکي، مثلا انت طالق انت طالق انت طالق. نو که په یو مجلس کې 3 طلاقه په یو لفظ سره وي یا په متفرق 3 الفاظ سره وي، په دې کې د اهل سنت والجماعت 4 وړ امامان، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، د دې 4 واړو دا موقف دا د مذهب دا چې 3 طلاقه د 3 واقع کیږي. په دې کې د امام بخاری رحمت الله علیه هم دا موقف دا چې 3 طلاقه د 3 واقع کیږي. د قران کریم په بشمیره آیاتونو کې یو آیت او د احادیثو په ډیره ذخیره کې صرف یو حدیث تاسو مخکې ز بیانوم، ان شاء الله خبره به ټول تاسو په سمجھ کې راشي. الله جل جلاله سورۃ البقره کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق د زیات نه زیات 2 قراته 2 ځله ده، او یا خو خزه په صحیح طریقه سره په کور کې ایثارول دي یا په احسنه طریقه سره پرې خودل دي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې مسأله کې دا موقف دا چې 3 طلاقه د 3 واقع کیږي. او امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب صحیح البخاری کې دا یو عنوان لیکلی دا، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 791 کې باب من اجاز طلاق الثلاث، او بعض نسخو کې دی باب من جوز طلاق الثلاث. د دې عنوان لاندې امام بخاری رحمت الله علیه دا آیات لیکلی دا، وای الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. د دې آیات نه امام بخاری رحمت الله علیه استدلال کړی دا په دې وجه چې 3 طلاق دا 3 دي. د دې وجه څه ده؟ ځکه چې الله جل جلاله فرمایي الطلاق مرتان. نو د دینه دا خبره معلومه شوه چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې مسله کې دا موقف دا چې 3 طلاقه په یو مجلس کې دا 3 واقع کیږي، یو نه واقع کیږي. شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله هغه هم دا بیانوي چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې مسله کې د هغه خلکو موقف نه د اختیار کړی چې کوم 3 طلاقه دا یو شماروي او 3 طلاقه یو غني. او دا چې کومه طبقه ده دا په هر مسله کې بلکې بالخصوص ترک رفع الیدین په مسله کې دا بار وایي چې امام بخاری هغه صحیح البخاری همیشه په لاس کې نیولې وي چې د دې کتاب نه مسلې پیش کوي. موږ د دې کتاب نه بغیر بل کتاب نه منو، صرف د دې کتابو احادیث کوم دي راځي دي. حالانکه په دې مسله کې دغه کومه طبقه ده د دې کتابو ته لاس هم نه وروړي، او د دین پاسه امام بخاری رحمت الله علیه پس دا وایي چې په دې مسله کې امام بخاری رحمت الله علیه ته غلط فهمي لګیدلې ده. حالانکه امام بخاری رحمت الله علیه دا 3 طلاقه دا 3 غني یو نه غني. امام ابو بکر الجساس رحمت الله علیه خپل تفسیر احکام القرآن الجساس کې دا لیکلي دي، وای الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنها. وای کوم کس چې خپل خزې ته 3 طلاق ورکي دا 3 طلاق 3 شمارل کېږي، د باوجود چې مون شریعت د دینه منې کړیو چې خزې ته 3 طلاق په یو ځای مور کوي، خو بیا هم که څوک 3 طلاق خپل خزې ته ورکي دا 3 طلاق 3 واړه شمارل کېږي او 3 واړه چې کوم دي دا نافذ العمل کېږي. دا سه امام قرطبی رحمت الله علیه خپل تفسیر الجامع لاحکام القرآن کې دا لیکلي دي، وای قال علماؤنا واتفق ائمه الفتوى على لزوم ايقاع طلاق الثلاث في كلمه واحده. وای په دې باندې د ټولو علما د ټولو مفتیانو کرامو دا اتفاق ده که څوک خپل خزته په یو کلمه سره په یو لفظ سره 3 طلاق ورکي نو دا 3 طلاق 3 شمارل کیږي.
نو د دین دا معلومه شوله چې امام بخاری رحمت الله علیه هم دا موقف دا چې 3 طلاق دا 3 دي او داسې امام ابوبکر الجساس رحمت الله علیه دې هم دا موقف دا چې 3 طلاق دا 3 شمارل کیږي او داسې امام قرطبي رحمت الله علیه دې هم دا موقف دا چې 3 طلاق دا 3 شمارل کیږي د احادیث په سلسله کې امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم عنوان قائم کړی دا په دې عنوان لاندې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دا د ام عائشه رضی الله تعالی عنها وای ان رجلا طلق امراته ثلاثا وای وکس خپل خزیته 3 طلاق ورکړل فتزوجت د خزی بیا د بل خاون سره نکاح وکړه فطلق هغه خاون هم د خزیته طلاق ورکو فسئل النبي صلی الله علیه وسلم بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو وکړل شو اتحل للاول آیا دا خزه دی اول خاوند لپاره حلال ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل لا حتى يذوق غسيلتها كما ذاق الاول وای دا خزه دی اول خاوند لپاره حالت حلاليږي چې ترڅو پورې دا بل خاوند د خزې سره جما ونه کی چې ترڅو پورې جما نه کړي تر هغه وخت پورې دا خزه د اول خاوند لپاره نه حلاليږي نو په دې حدیث کې دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مستدل ګرځولای دا په دې خبره باندې چې 3 طلاق دا 3 دي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث نافذ کړی دا او په دې حدیث کې امام نبی علیه الصلاۃ والسلام دا شرط لګولای دا چې دا خزه د اول خاوند پر حالت حلاليږي چې دا بل خاوند د خزې سره جما وکي نو کچیرته نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 طلاق یو غنلای نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بکله هم دا شرط نه لگاو بلکې ویلی به وای چې هیڅ خبره نشته دا خزه د اول خاوند لپاره دا حلال ده ځکه چې دوم خاوند طلاق ورکړی دا او اول خاوند چې 3 طلاق ورکړي دي دا 3 طلاق یو شمارل کیږي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام کله هم داسې نه دی ویلي بلکې دا شرط لګولای دی چې دوم اول خاوند لپاره دا خزه حالت حلاليږي چې کله دا دوم خاوند د خزې سره جما وکي نو د دین دا معلومه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اول سړی 3 طلاق دا 3 وړ نافذ کړي وو او امام بخاری رحمت الله علیه هم دا وایي کچیرته یو سړی خپل خزې ته 3 طلاق ورکړل نو دا 3 طلاق دا 3 وړ نافذيږي او کچیرته په یو مجلس کې 3 طلاق ورکړل دا 3 وړ نافذيږي او که په 3 طهرو کې 3 طلاق ورکړل دا 3 وړ بیا هم نافذيږي او بل دا خبره چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره په عروج باندې ده او هر سړی دا خبره ته زور ورکوي چې 3 طلاق دا یو طلاق شمارل کیږي دا خبره تاسو په ذهن کې وساتئ کچیرته 3 طلاق دا یو شمارل کېدلای نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم با د دې خزینه تپوس کړی وو چې آیت ته خاون چې کوم طلاق درکړی دا په 3 طهرو کې درکړی دا که په یو مجلس کې درکړی دا ځکه کچیرته د په 3 طهرو کې تا طلاق درکړی وي د دې حکم بیل دا او که په یو مجلس کې تا 3 طلاق درکړی وي د دې حکم بیل دا خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خزینه بالکل تپوس نه کړی او هغه د اول خاوند 3 طلاق دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم 3 طلاق شمارل کړی دي د دین دا معلومه شو چې کوم یو کس خپل خزې ته 3 طلاق ورکي که په یو مجلس کې 3 طلاق وي که په 3 طهرونو کې 3 طلاق وي دا 3 طلاق شمارل کیږي یو طلاق قطعا نشمارل کیږي نو خلق د خپل ذهن نه دا یو غلط فهمي او باسي چې 3 طلاق یو شمارل کیږي د بخاری شریف چې کوم شارحین دي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه او علامه عینی رحمت الله علیه هغه د لیکلي دي فتمسك بظاهر قوله طلقها ثلاثا فانه ظاهر في كونها مجموعه وای کوم کس چې خپل خزې ته 3 طلاق ورکي دا 3 طلاق 3 شمارل کیږي ځکه چې طلقها ثلاثا د الفاظ بالکل سریده او بالکل واضح ده چې هغه سړی خپل خزې ته 3 طلاق ورکړي نو دا یو غلط فهمي د ذهن نو واسه چې 3 طلاق یو شمارل کیږي بلکې قران کریم فرمایي چې 3 طلاق 3 دي
او احادیث مبارکه کې هم دا دي چې 3 طلاق درې دي او زه مخکې ان شاء الله بیانوم چې ائمه اربعه او خلفای راشدین او د ټولو علما کرام اجماع ده په دې خبره چې 3 طلاق دا 3 شمارل کیږي